تاسو دی حدیث وګوره د قران او سنت به د انسان عقیده لګسین چې موږ به د جبل او د قشم به د ځل کې ولرو بیا په عمل کې ولرو صرف دیو حدیث ته وګوره او زموږ اوسه غوړي ګناګار انسانانو به د حدیث ډیر ضرورت لري واه ورته وکړ دا رسول الله فرمایي ما من مسلمین ندي دو مسلمانان چې دیو بل سره مخامخ شي او به مصافحه وکي یو بل الله سبحانه ورکی الا غفر لهما قبل ان يتفرقا رسول الله فرمایي مخکې دین چې دا یو بل نه جدا شي او کما قال رب العالمین د ټول ګناهونه بخي تاسو کې به دې سنت له وګوره مسلمان لو چې در مخامخ شو د دین د اسلام څومره د مینې محبت دین دی یو بل سره چې کله د الله ملاو کې رسول الله فرمایي چې دوی به د الله سنت یو بل نه جدا کړي نه دوی په دې مجلس کې یو بل نه جدا شي نه وي د الله د رضا لپاره یو بل سره مخامخ شو الله ټول ګناهونه بخي دا زموږ اوسه د محمد رسول الله ارشاد دغه خبره ده لیکن دې نعمتونه موږ تاسو محروم یو کچرته به عمل نشته به څنګه دا سوال چې انسان په یو مجلس کې بار زیاده زینو ادا مصافحه وکړي کيو کنه ما یو کړ امام ابو داود او ترمذی دا روایت نقل کړی دی امام نووي رحمت الله علیه فرمایي په شرح د مسلم کې چې هر کړه سړی د یو بل سره مخامخ کیږي په کار دا چې مصافحه وکړي ځکه موږ تاسو نه په هر لحظه ګناه کیږي چې الله په منطق باندې موږ له معاف کړي د شپې د قیام الليل تهجد اغه روشتيږي نه روشتيږي دا خاصه طریقه ده کله چې په تور مثال مازیګر دکان بندي یا ساري دکان خلاصي سر چې خلاصي او دغه مسلمانانو د درې مسلمانانو سره د یو مسلمان سره د مصافحه په صحیح طریقه باندې وکړه د شپې ګناه به الله ختم کړي مازیګر چې کله ځي الله به د ورځې ګناه ور باندې ختم کړي او شپږمه طریقه به کې دا ده الکلمه الطیبه چې کله د مسلمان ورو سره مخامخ کېږي لکه الفاظ استعمالوي کلمه طیبه څه معنی یو مسكين د خپل راغی تاسو سره پیسې نشته نو شي ورته شروع وشته شي ان شاء الله چې پیدا شو زبر باندې غاغو جزاک الله ورته وای یو سړی چې د شا خپل راځي هغه نه بس د خپل قسمت مسله وړي کاغه د خوراکي او د اسکا کې او د ناس دی نور څوک د چانه نه کور وړي او نه د قشن دکان وړي خو کتندې اوران او گنج کې الله رب العزت دې مخفه کې او مسلمان دې مخفه کې او د محمد رسول الله د سنت نه ګوره محروم شي الکلمه الطیبه مزیدار خبر